سود دا ډېر عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده د الله په نس او کبیره ګناه ده. ځکه الله رب العزت قرآن کې فرمایي احل الله البيع وحرم الربا. الله رب العزت اخیستل او خرڅول دا جایز کړي دي، حلال ګرځولي دي، او وی سود چې دی دا حرام کړی دی. نو سود لویه ګناه ده. بل قرآن پاک کې راځي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل، تاسو په باطله طریقې سره او په بیکاره او په حرامو طریقو سره مالونه مه خورئ، حلال رزق خورئ. او چې کم بنده سود کوي نو الله رب العزت خپل قرآن کې اعلان کوي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وای چې کم بنده سود کوي وای دته زما اعلان جنگ دی. الله رب العزت ډیر داسې ګناهونه دي په هغې کې د جنگ اعلان نه دی کړی. انسان ډیر ګناهونه کوي هغې کې ورته د جنگ اعلان نه دی کړی، خو سود دونه لویه ګناه ده چې کم بنده وای سود کوي وای د سره زما د جنگ اعلان دی، زما او زما د رسول الله. ډیر عظیمه ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درهم الربا، وای دا سود 1 روپۍ 1 درهم یاکله الرجل، چې هغه بنی آدم خوري. نو اشد عند الله، دا دومره سخت دی د الله په نزدیک چې یو بنده من 36 زنیا د 10 زناګانو بدفعلی او بدعملونه وی زیات سخت ده د 1 روپۍ د سود. زنا څومره قبیح عمل دی، بدعملی څومره قبیح عمل دی چې موږ ورته په معاشره کې څومره سپک ګورو، او د الله په نظام ډېر سپک څیز دی دا. خو الله رب العزت بیا د سود په مقابله کې وایي 18 بدفعلی او بدعملی د دې نه 1 درهم 1 روپۍ خوړل د سود دا زیاته سخته ګناه ده.